أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة اعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 24 آیات نمبر 203 او 204 دوا آیاتونه ویلې کېږي. آیات نمبر 203 اولنی آیات کې الله وی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کله چې تو رانوړې دوی ته چې نو هغه څه معجزه او نښه نو دوی وایي د ځان نه ولې نه جوړوله، یعنی زمونږ د چاهت مطابق د خپل ځان نه چې نو هغه معجزه جوړه کړې وه یو نښه مونږ ته به یې راوړې وه. نو الله جل جلاله وایي چې معجزات دا خو د الله پاک د طرفه دي، صرف دومره قدرې ده چې معجزه دا د پیغمبر په لاس باندې چې نو هغه ظاهریږي، کرامت دا چې نو هغه د ولی په لاس باندې ظاهریږي، او نور معجزه کې چې نو هغه د پیغمبر خپل څه دخل نه وي، خارق العادت شیز وي، خو چې کله الله جل جلاله وغواړي نو الله دا ظاهریږي. کمې پورې چې الله پاک نه یې غوښتلي نو د هغې پورې د دې ظهور چې نو هغه نشي کېدلی. نو پیغمبر په معجزې په اظهار کې هم الله تعالی ته محتاج وي، او بیا الله وی دا د دوی دا مطالبه نو د دوی دا مطالبه چې نو هغه آسې انادن ده، ځکه د دوی چې نو هغه قرآن پاک کې نه نورې د الله د پیغمبر ډېر شي معجزې د ولیدلې، نو دوی په دې شته معجزو د کمې ایمان راوړو چې لا اوس په دې راوړي، نو دوی د طلب د معجزې چې کولو دا انادن کولو. نو تو ورته ووایه ای پیغمبر قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، زه چې نو هغه تابعداري کوم د هغه څه چې کوم ما ته وحي کېږي زما د رب د طرفه، د الله د طرفه چې د کمې خبرې وحي کېږي نو زه هغه آیات هغه معجزه هغه نښه تاسو ته ویلی شم. نور چې د کمې د الله د طرف نه چې نو هغه وحي نه شي ما ته نو د هغې خبرې زه نه تذکره کوم او نه تاسو ته ویلی شم، ځکه د الله هم فرمان دی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، چې دا حضور علیه السلام چې تاسو ته کمی خبرې سکی نو دا ټول خو د الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه وحي ده، دا د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه وحي کېږي، نو چې کله د الله پاک د طرف نه وحي کېږي نو دا خو تاسو ته هغه وحي بیانوي، د هغې نه ما سوا چې نو هغه نور څه خو نه دي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله وی دا خو چې نو هغه بصیرتونه دي، دلایل دي ستاسو د رب د طرف نه، هدایت دی او رحمت دی د هغې قوم د پاره چې کم کسان ایمان لري. بصیرت دا څه ته ویلی کېږي نو وی بصیرت معنی ده چې نو هغه رڼا روشنی، نو بصیرت قرآن پاک ته چې نو هغه ولې ووی هذا بصائر من ربکم، ځکه قرآن چې نو هغه دا هم د زړونو رڼا ده، چا زړه ته چې نو هغه قرآن کوشولو د قرآن احکاماتو باندې عمل وکړلو نو قرآن دا مستقل یو رڼا ده د انسان په زړه کې چې نو هغه رڼا پیدا شي، دی بیا د ښه او د بد په منځ کې چې نو هغه تمیز کولی شي، د به زړه ته چې نو الله پاک یو نور چې نو هغه کوز کړي. هدن او دا قرآن پاک هدایت دی د هغه خلکو دپاره چې څوک ایمان لري څوک تقوا ساتي، څنګه چې په شروع اولنۍ چې نو هغه سپاره اولنۍ 2 آیات کې تیر شو هدن للمتقین، چې دا قرآن هدایت دی دپاره چې نو هغه د متقیانو، ورحمت او دا قرآن چې دی نو هغه رحمت دی، څنګه چې الله د هغې نه تعبیر کړی دی چې موږ دا کلام دا یو مبارک او رحمت چې دی نو هغه د خلکو دپاره نازل کړی او دنیا ته مو رالیږلی دی. لقوم یؤمنون د هغې قوم دپاره چې ایمان پرې راوړي، نو داسې قرآن خو د هر چا دپاره رحمت او هدایت دی، خو لقوم یؤمنون د مسلمانانو تذکره ځکه وکړه چې مسلمانان مؤمنان چې دی نو هغه د دې نه فایده اخلي، مؤمنان چې دی نو هغه په یقین ساتي، نو د دوی دپاره په خاص طور باندې دی. آیات نمبر 204 کې الله وی و اذا قرئ القرآن
کله چې دا قرآن پاک لوستل کیږي فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون نو تاسو دې چې نو هغه غوږ کېدئ وانصتوا او خاموش وته شئ لعلکم ترحمون د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړي شي وزل چې نو هغه حکم نو د قرآن آداب ذکر کیږي وس نو قرآن د آداب کې نو هغه یو ادب دی چې کله د قرآن پاک تلاوت کیږي نو دې ته به خاموشتیا سره بالکل چې نو هغه کېنی غوږ به ورته ږدي استماع غوږ به ورته ږدي انصات او خاموشه کېږي به ورته اوس دې ځای کې چې نو هغه د آیات د څه متعلق دی نو د دې متعلق چې نو هغه حضرات مختلف چې نو هغه وجه بیانوي بعضې حضرات چې نو هغه وایي دا آیات چې نو هغه د مازه په باره کې راغلی بعضې حضرات وایي چې دا آیات چې نو هغه د جمعې د خطبې متعلق راغلی او بعضې حضرات وایي چې دا آیات دا په خپل عموم باندې دی که د جمعې چې نو هغه خطبه وي یا هر یوه خطبه وي یا منځ وي خو په هر صورت کې چې کله هم قرآن چې نو هغې تلاوت کیږي نو د قرآن تلاوت ته تاسو غوږ دی په خاموشتیا سره چې نو هغه دا اورئ د پاره د دې چې دا ستاسو په زړونو کې چې نو هغه کینی ستاسو په دماغو کې چې نو هغه راسخ شي په دې باندې تاسو ته عمل توفیق نصیب میلاو شي نو اوس که د قرآن په وخت کې د قرآن د لوستلو په وخت کې ستا خاموشتیا چې نو هغه نه غوږ چې نو هغه ورته کېنه دی نو د دې نه بیا تا ته که ما حقه فایده نه کېږي سمج چې نو هغه به درته نه میلایږي اوس دې ځای کې چې نو هغه یو مسله هغه دا ده چې قرآن پاک کله چې نو هغه مانځه کې قرآن پاک لوستلی کېږي نو شاته پسې چې نو هغه صورت فاتحه یا بل یو صورت ویلی شي او که نه شي ویلی نو اوس په دې ځای کې نو هغه کله چې منځ کې قرآن پاک لوستلی کېږي خطبه کې لوستلی کېږي نو شاته پسې چې نو هغه صورت فاتحه یا بل یو صورت چې نو هغه تلاوت کول دا د قرآن د حکم صریح چې نو هغه مخالفت دی ځکه الله رب العزت وایي فاستمعوا تاسو دې ته چې نو استماع غوږ کېدئ وانصتوا او خاموش ورته شئ نو یو لفظ استماع دی او یو انصات دی استماع د عربی ګرامر کې ویلی کېږي چې نو کله سړی یو خبره اوري د هغې ته غوږ کېږي او انصات دا دې ته ویلی کېږي چې کله یو سړی که خبره اوري هم نه خو خاموش شي نو قرآن پاک دا چې په مانځه کې لوستلی کېږي برابره خبره ده که تو دا تلاوت اوري او که تلاوت نه اوري بالفاظ دیگر که دا سری منځ وي او که جهري منځ وي په دواړو صورتونو کې ستا چې نو هغه وظیفه دا ده چې تا به صرف او صرف نو هغه غوږ ښودلی دا د قرآن چې نو هغه صریح حکم دی نو یو دویمه خبره اوس دا آیات چې نو هغه د څه په باره کې نازل شوی بعضې خلک چې نو هغه اکثر نور چې نو په دې باندې دوکه کی وایي چې دا د جمعې د خطبې په باره کې راغلی ستا دا خبره زه منم دا د جمعې د خطبې په باره کې راغلی خو په دې جمعې په دې خطبه کې خو قرآن لوستلی کېږي که نه نو چې کله هلته یو او دوه او درې آیاتونه چې نو خطبه کې لوستلی کېږي د هغې د استماع او د انصات حکم دی نو چې کله په مانځه کې چې نو 1550 آیاتونه لوستلی کېږي نو دې ته به د استماع او د انصات حکم بیا نه دی دویمو د قرآن د ټولو نه چې نو هغه پوهه او اولني خلک څوک ول نو موږ به د هغوی نه تپوس وکړو د قرآن د ټولو نه وړاندباني پوهه او د هغوی چې نو مخاطب خلک هغه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ولو بیا په صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین کې الله رب العزت چې نو هغه هر چاله مختلف درجې ورکړي دي نو په ټولو صحابو کې د قرآن د ټولو نه زیات ماهر او پوهه د قرآن د علم هغه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او دویمه درجه باندې بیا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اوس دا دواړه حضرات د ټولو صحابو کې د ټولو نه زیات چې دی نو هغه په قرآن باندې پوهه چې دی نو هغه د حضرات ول ځکه مسلم په روایت کې راځي کتاب چې نو هغه مسلم جلد ثانی چې نو کتاب الفضائل کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل فرمای انی لا اعلم بکتاب الله زه تاسو ټول کې د ټولو نه زیات د خدای په کتاب باندې چې نو هغه پوهیږم
که چېرته ماته نو هغه یو داسې آیات یو مسله داسې وی چې هغه پې ماله نه راتلی نو ما به د اوښ باندې سورلي کړي وه، یعنې چا سره چې هم زما نه زیات معلومات وي ما به د هغه حاصل کړي ول. او دویم چې دی نو هغه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک کی دغه مسلم جلد ثانی کی الله د پیغمبر دعا ده اللهم فقهه فی الدین، اے الله دته د دین چې دی نو هغه پوهه ورکړي. اللهم فقهه العلم، اے الله دله چې دی نو هغه په علم کې چې دی نو هغه پوهه ورکړي. نو ځکه دوی ته چې نو هغه ویلی کېږي چې دا د ټولو نه کامل او د ټولو نه پوهه کسان د قرآن چې دی نو هغه دوی ول. اوس عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما دا دواړه حضرات وایي چې دا آیات چې دی نو هغه د قرآن پاک مطابق نازل شوی دی. دا آیات دا د قرآن متعلق د مانځه متعلق چې دی نو هغه نازل شوی دی چې کله مونځ کېږي نو امام پسې شاته به خاموش ولاړ دی، شاته به چې دی نو هغه به پسې بیا قرت نه کوي. درېیمه کم حضرات چې دی نو هغه د دقې پسې دلیل بیا چې دی نو حدیث مبارکه کې دغه به وایي. حدیث مبارکه کې هم راځي الله پیغمبر چې دی نو هغه فرمایي من کان له امام فقرات الامام له قرات، د چا چې امام وي نو د امام قرات دا چې دی نو هغه د مقتدي قرات دی. بل حدیث مبارکه کې راځي الامام ضامن، امام چې دی نو هغه ضامن دی، یعنی تضم صلاته صلات المقتدي، د امام منځ دا د مقتدي منځ لره چې دی نو هغه په صحت او په ادا او په غیر ادا کې، په صحت او په عدم صحت کې د امام منځ دا د مقتدي منځ لره چې دی نو هغه شامل دی. که د امام منځ مات شو د مقتدي منځ خود به خود چې دی نو هغه مات شو، د امام منځ صحیح شو نو د مقتدي منځ چې دی نو هغه خود به خود صحیح شولو. دغه شانتي حدیث مبارکه کې چې نو هغه مسلم کې مسلم شریف جلد اول چې نو هغه کې حدیث دی د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي کله چې امام الله اکبر وایي نو تاسو الله اکبر وایي، بیا ثنا وایي، بیا د هغې نه وروسته د الله پیغمبر فرمایي کله چې امام قرات شروع کړي فانصتو له نو تاسو بیا د هغې ته خاموش شئ. امر دی د الله د پیغمبر چې کله امام قرات شروع کو فانصتو له نو تاسو بیا د هغې ته خاموش شئ، بیا تاسو چې نو هغه د دغې په منځ کې بیا چې نو هغه شاته قرات او دا چې نو هغه مه کوئ. اوس کم حضرات د هغوی چې دی نو هغه دا خبره کوي چې شاته د امام پسې چې نو هغه قرات کول پکار دی، د هغه د دوو حدیثو په وجه باندې کوي چې په هغې کې یو حدیث هغه د سنت په اعتبار سره صحیح دی او دویم حدیث چې نو هغه د سنت په اعتبار سره کمزوری دی. اولنی حدیث چې کم د صحت په اعتبار سره صحیح دی نو هغه حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، د هغه سړی منځ چې دی نو هغه صحیح نه دی کم سړی چې دی نو هغه سورت فاتحه ونه وایي. نو ما تاسو ته ووایي موږ به د ټول نه مخکې د دې مخاطب صحابه دي د هغو نه به تپوس کوو. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم او حضرت جابر رضی الله تعالی عنهم دا دواړه حضرات چې دی نو هغه وایي دا حکم چې دی نو هغه د چا دپاره دی؟ نو حضرت عبدالله ابن عمر او حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي دا حکم د هغه چا دپاره دی لمن یصلی وحده، کم سړی چې ځان له یوازې منځ کوي نو دا حکم د هغې دپاره دی که چا فاتحة الکتاب صورت فاتحه ونه وي نو د ده منځ ونه شو. خو کم سړی چې په امام پسې منځ کوي نو د ده دپاره چې دی نو هغه صورت فاتحه وین چې دی نو هغه نشتی. دویم حدیث چې دی نو هغه راځي په دې متعلقو علامه ابن عوینه دا چې نو هغه مشهور او معروف چې نو هغه محدث دی چې کم د امام شافعي رحمه الله او د ډیرو لوی لوی چې نو هغه بزرګانو د هغوی چې نو هغه استاذ پاتې شوی دی. هغوی وایي دا حدیثو لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب قطعا دا چې نو هغه د چا په باره کې د مقتدي په باره کې نه دی، دا د یوازې منځ کوونکي په باره کې دی یا چې نو هغه د امام په باره کې دی، قطعا دا چې نو هغه د مقتدي په باره کې نه دی. او بیا د دې سره چې نو هغه دویم حدیث دا وایي چې کم سړی چې نو هغه فاتحة الکتاب ونه وي فصلاته نو هغه خداج د ده منځ چې نو هغه دوم بریده هغه نیمګړی دی.
دغه حدیث سند چې دی نو هغه صحیح نه دی چې دا مونځ چې دی نو هغه کامل نه دی نو اوس د دغه حدیث چې نو هغه سند صحیح نه دی. امام مالک رحمت الله علیه فرمای د دې حدیث چې نو هغه راوی محمد ابن اسحاق دی او دغه راوی محمد ابن اسحاق امام مالک رحمت الله علیه د مبارک فرمای وای دا چې دی نو هغه په دجالانو کې یو دجال چې دی نو هغه وای دی د جنو پادیسو کې دروغ وای. او دغه شان یحیی سعید قطان رحمه الله ائمه جرح و تعدیل نه نو هغه دی وای ودا سړی چې نو هغه دروغجن دی د نو هغه اشهد انه کذاب و یزو د خبرې گواهی ورکوم چې دا سړی چې نو هغه دروغ وای. او دریم چې نو ائمه جرح و تعدیل امام یحیی ابن معین رحمه الله دی او هغه چې دا سړی چې نو محمد ابن اسحاق دی چې نو هغه دروغجن دی. نو چې کله دی دروغجن دی نو د داسې سړی چې نو هغه روایت د قابل قبول نه دی. بهرحال دا صرف ته نو هغه دغه وضاحت د پاره ځکه زمونږ ډیر مرګري سړی بعض وخت کې خپه شي 60 کاله او 50 40 کاله به پسې شاته ولاړی مونځ به کوي ناسته پاسته چې 2 ورځې له سعودي ته لاړ شي یا ورسره یو 2 کسه خلک چې نو هغه یو 2 خبرې وکړي د خپل دین متعلق ځان خپل مسلک متعلق چې نو هغه علم پوهه نه حاصلوي چې بیا دغه په 2 خبرو باندې چې ورته ګوري چې بیا هر څه پرې خو دی په نور وخت شي. نو دغه د پاره چې دغه لک شانتي وضاحت دغه مونږ وکړلو نور چې بیا چا شوق وي موثر فراز خان صفدر صاحب رحمه الله کتاب دی احسن الکلام چې نو هغه فی قرات خلف الامام بهترین کتاب دی ځان چې نو هغه مطالعه کوي. الله دې صحیح په موږ ته نصیب کړي. نو ځکه الله وی لعلکم ترحمون تاسو باندې چې نو هغه رحم به وکړي شي. الله دې موږ د خپل رحم چې نو هغه مستحق جوړ کړي. و اذا لم تاتهم او کله چې را نوړې تو دې ته بیاایت سموجزه قالوا نوایدی لولا اجتبیتها ولتا تزان جوړ نکړه قول اوای ورته پیغمبر انما بشکزو اتبعو تابعدارکم ما د اغه سیوحا چې وحی کول شي الی ما ته من ربی زما د رب د طرفنا هاذا دا چې نو بصائر دلیلونه دی من ربکم تاسو د رب د طرفنا وهدن او هدایت دی و رحمت او رحمت دی لقوم داغ خلق د پاره یؤمنون چې ایمان لري. و اذا قرئ القرآن او هر کله چې لوستل شي قرآن پاک فاستمعوا نو تاسو داغه ته غوږ کېدئ له ايقن فاستمعوا نو تاسو غوږ کېدئ له دغه قرآن ته وانصتوا او چپ خاموش شئ لعلکم د پاره د دې چې تاسو باندې ترحمون رحم وکړئ شي.